الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. گرانو عزتمندو علماء کرام، طلباء عظام، عوام رونا، د دنیا نه یو عظیم شخصیت هغه سفر او رحلت کړی دی. موږ ته د هغې دعاګانې او د هغې محنتونه پاتې دي. الله تعالی په دې علاقه باندې د شیخ صاحب رحمه الله تعالی په شکل کې یو عظیم احسان کړو. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی په شاگردانو کې د مانیرای کلی د پاره د الله تعالی انتخاب او تحفه آغا شیخ صاحب شاہ زمین رحمه الله تعالی نن په دې کلی کې درسونه ښکاري، په دې علاقه کې درسونه او محنتونه ښکاري، د توحید اوازونه ښکاري، د سنت او شمع ښکاري. دا د هغه محنتونه په یو ډیر لوی کړاو سره او ډیر لوی محنت سره د توحید او د سنت شمع بل کړی و. الله تعالی دې همیشه د پاره بل ساتي. د خپل عزت پروا نه وکړي، د خپل بدن پروا نه وکړي، ډیر په خلوص باندې، ډیر په اخلاص باندې د الله تعالی د قرآن کریم د الله د توحید محنت کړو. نن د هغې د بدلې ورځ ده. بلال رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو، یو لږه بیهوشي پې راله. چې کله بیدار شو بیبي یې ژړل. بلال رضی الله تعالی عنہ لته جوړه کړه، ورکولی نه شوه. ورته وی زما د خوشحالۍ ورځ راله، په ما باندې امیه ګټې کېښودلې وې او زه په شګو په سکروټو سملولی وم. زما د محنت ورځ راله نو ته جاړې. الله تعالی دې د هغې کړې خدمات قبول کړي، د هغې ژوند د قرآن او سنت د خدمت نه عبارت و. بس د یو سړي پته امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی فرمایلیو، وی زما او زما د مقابلینو پته به په جنازه کې لګي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایلی دی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. آیا بد عمل دا ګمان کوي چې د یو نیک عمل به یو شان دي؟ چاره هم نه. شیخ صاحب رحمه الله تعالی داغه پیژنګلو قرآن و، داغه پیژنګلو توحید او سنت و. او دا الله تعالی احسان دی چې خپل کما مشغله و هغه خپلو بچو خپل خاندان لور کړی ده. د چا یو سیس په ځان سود وي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د ایمان یو نښه دا ده چې ته د ځان د پاره څه خوښی نو بل لیم خوښ کا. شیخ صاحب رحمه الله تعالی خپل خاندان کاغی ویرونو ورونو کاغی چې کمدنو بچیو نو هغه په دین متعارف کړي دي، په توحید او په سنت متعارف کړي دي. شیخ صاحب په دنیا نشو پیژندې. شیخ صاحب چې کمدنو په مال او په دولت باندې، شیخ صاحب په عہده او په منصب نشو پیژندلې. شیخ صاحب د توحید او د سنت په داعی پیژندلې شو.
شیخ صاحب د قرآن او د سنت په خدمت باندې پیژندل شو دا هغه د بدلې رز دا مرګ څوک نشي رستو کوله دوايان علاجونه د دې د پاره وي چې نیټه ته سړې په آسان ورسی هغه باندې نیټه نو رستو کیږي ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا منگ دا اللہ تعالی په فیصله باندې رضا یو ټیک تا زړه دړمند نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ان القلب يحزن والعين تدمع انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون زړونه غمجن دي او سترګو نوخ کی ساسي پسړه باندې چې کمندونو درد شته او د جدای غمشته خلا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون ان لله ما اخذ وما اعطى وكل عنده باجل مسمى الله تعالی دی دا غي د خیرونو نه دا غي خاندان نه محرومه کوي الله تعالی دی دا غي د مهنتونو نه دا غي د دعاګانو نه د علاقه او دا غي متعلقین نه محرومه کوي او الله تعالی دی دا غي اولاد دا غي ټول خاندان هغه د صبر جمیل توفیق نصیب کی ټول